السلام علیکم ملګرو د محمد عامر فینز د پاره خوشخبری دار چې محمد عامر ورلد کپ د پاره واپس ټیم ته روان دی یو ټویټ در سره شریکوم په هغه ټویټ باندې بعد کې خبرې کوو خو ټول نه پیله مالا په کمنټ کې وایي چې شاهین افریدي په ټیم کې خدي او که محمد عامر په ټیم کې خدي یا دوړ د چانس ورکول پکار دي څومره هم ملګری د ما دا ویډیو ګوري کمنټ ضرور وکړي چې کم یو کس په ټیم کې شاملول پکار دي شاهین افریدي محمد عامر یا دواړه او چې دواړه شاملې کم بالر به ډراپ کې پاغه باندې هم لګ ډسکشن په کمنټ کې کول ضروری دي اوس پیله دا ټویټ وګورئ چې دا ټویټ کړی دی شهریار اجازه کړی چې دا د سپورتس یو جرنالیست دی سپورتس فیلډ سره تعلق لري او ډیر زیات مطلب ټویټ کوي د سپورتس حواله سره یو میډیا سره تعلق لري چې آسان الفاظو کې بدلو د سپورتس میډیا سره تعلق لري د ټویټ کړی چې میکیار تر چې کوم دی هغه محمد عامر سره رابطه کړې ده او هغه د ریټایرمنټ واپس اچتو باره کې هم ویلي دي چې تا مونږ په ټیم کې شاملو د شاهین افریدي په ځای باندې اوس شاهین افریدي څه ګناه کړې ولې شاملې مخکې له وګورئ او بیا ولدا هم ویلي دي چې میکی ایډډ دیٹ عامر از د انلی هوپ اف پاکستان عامر چې کوم دی اخرنه امید دی صرف دا یو امید دی د پاکستان د ورلد کپ ګټلو مطلب عامر که په ټیم کې شامل شول د پاکستان د ورلد کپ ګټلو چانسز زیاتېږي جی عامر ویل لیډ اور بالینګ اٹیک چې کوم دی عامر به لیډ کوي عامر به اٹیک کوي عامر چې کوم دی مطلب دا چې عامر به مین بالر جی ورلد کپ کې د پاکستان کرکټ ټیم او د حقیقت سورس چې لیکل دي ZRY نیوز چې کوم دی نو دا داسې یو اتنټیک خبر نه دی جی مطلب دی خبر کې داسې حقیقت مال نه ښکاري که چېرې دا حقیقت وي دا ریالټي وه نو د پی سی بي چې کوم ریل پیج دی یا د هغې چې کوم ریل ټویټر اکاونټ دی د پاکستان کرکټ ټیم یا د پاکستان کرکټ بورډ نو دا خبر به په هغې باندې شایع شوی دې خبر کې هېڅ قسم حقیقت نشته دی میکي آرتر محمد عامر سره هېڅ قسم رابطه نه ده کړې او شاهین ګناه څه کړې چې به ډراپ کېږي جي شاهین خو تاسو پرون میچ کې د هغه بیټینګ هم وکتو مطلب اینډینګ یو ښه فینشر هم دی که بیټینګ یې راغو نو یو ښه اننګز درله هم فینش کولی شي بیټینګ هم کولی شي امیر هم بیټینګ کولی شي زه دا نه یم چې امیر بیټینګ نشي کولی که تاسو له یاد شي سریلانکا سره چې کله په چیمپین ټرافۍ کې د پاکستان میچ نو د پاکستان بیټینګ کولیپس شوی او په اخر کې محمد عامر او ورسره وکټ کیپر بیټسمین سرفراز احمد ولاړو جی چې دی دا میچ د سریلانکا نه ګټلو په چیمپین ټرافۍ کیپټن هم سرفراز او سرفراز یو دوه کیچ هم ډراپ شو تاسو به کتلی او امیر ورسره ډېر ښه پارټنرشپ بیلډ کړی نو هغه میچ موږ سریلانکا نه په چیمپین ټرافۍ کې ګټلی جی هغه مین میچ جی چې موږ وګټلو مخکې کوالیفای شو خو اوس دې کې دا خبر چې کوم دی ZRY نیوز والا چې کوم خبر دی نو دا اتنټیک نه دی مطلب دا ریل خبر نه دی که په دې دا پوسټ که چېرې تاسو وکتو دا شهریار اجاز که ټویټ ریویو دی دا دغه کولو کو نو په دې باندې خلکو کمنټ هم ډېر کړي دي چې دا سورس چې کوم دی دا بیکاره سورس دی ZRY نیوز چې کوم دی مطلب دا یو اتنټیک خبر نه دی میکي آرتر مشکل ده چې محمد عامر سره رابطه کړي او که سیکرټ رابطه کړي هغې نه خبر نه خو آفیشلی داسې څه خبر نه ده راغلی چې محمد عامر ټیم ته یا واپس را روان دی او اوس په پاکستان کرکټ ټیم کې دومره زیات بالران شو فاسټ بالران چې په بینچ باندې محمد وسیم جونیئر غوندې بالر یا د نسیم شاه غوندې بالر په بینچ باندې ناست وي جي ځکه چې احسان الله له چانس ورکې نو یا به نسیم شاه کینې یا به حارث رؤف کینې نو البته احسان الله له چانس ورکې نو الریډي په پاکستان کرکټ ټیم کې د فاست بالرانو کمې نشته دی نو سویم چې محمد عامر له پاکستان کرکټ ټیم ضرورت راځي که نه راځي خو دا اتنټیک نیوز نه دی جی نو د ویډیو کتلو زیات مننه خپل رای ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام